بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم دوستان ټول ناولنی خو ټول کسان چې سونه اوره غټول یو پیر درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم دوستانو دا نه چې کم کار مونږ شروع کو دا ډیر مشکل ترین کار دی بل ډیر د سعادت او د ثواب خبرم د پدې کې خو چونکه تاریخونو کې داسې اکثر حالات راغلي دي چې هغه اکثر پای کې داسې خبر لکه ضعیفه غوندکی هم کوشش کوو چې موږ خپل ترتیب هغه ډیر په مدلل طریقې سره موږ بیان کړو. په دې ګروپ کې د موږ سره دا ولنې درس او په دې کې زموږ سره علماء کرام په کوم شته قاری صاحبان په کوم زموږ سره شته ناغې ته زموږ درخواست دی چې چرته یو خبره نیمه داسې چې هغه ستاسو په نسبانه یا ما دي غلطه خبره کړي یا هغه چې کم دی صحیح نه او د کتاب حواله چې کم دی هغه صحیح نه پاره کې نو تاسو برای کرم د خپل ضرور په نسبت باندې ما ته هغه چې کم دی د آگاهی کوي ما ته هغه باقاعده پاس نه کړی دی وایره ته چې دا مسله داسې او د تاسو داسې کړی دا زه په دې باندې خوشاله کوم. محترم دوستانو چونکه د سیرت کتابونو هم ډیر شي زیات دي او تاسو په خدمت کې دا عرض د چې تاسو به دا کم درس چې تاسو در لګم کم کلیپ چې تاسو در لګم دا به تاسو په دې ټیم کې اور شي بالکل تاسو فارغ یې چې تاسو د شور شرابنه بالکل دې طرف ته متوجه نو تاسو غوړه خبردار چې مسعودن څنګه کټ ته وخت جو دا تاسو ځان ته ولګوي نو په دغه تصور کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خاکه به تاسو په ذهن کې راځي نو په دغه تصور کې تاسو د شنو کې دي شي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دیدارم تاسو ته نصیب شي. الله تعالی زموږ د اسیا کوشش په خپل دربار الهی قبول او منظور کړي. محترم یو صورت ته یو سیرت ته صورت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام هلی مبارک ته وي داغه لاس مبارک ته داغه خپو مبارک ته داغه مخ مبارک ته داغه اندامونه چې سونه دي ته صورت ویل کیږي او سیرت چې د پیغمبر اسلام کردار ته اخلاق ته عادت ته چې کوم دي سیرت ویل کیږي. بیا مختلف ډیفینیشن چې کوم دی علماء کرام کوي خو له هغه دغه دوه نچوړ دي چې صورت هغه چې کوم دی جسم اعضاء ته ویل کیږي داغه اندامونو ته داغه خاصیت ته ویل کیږي او سیرت چې کوم دی داغه اخلاقیات او عادت ته چې کوم دی سره ویل کیږي. نن موږ تاسو ته دا عرض کول غواړو چې زه چې کوم کتاب شروع کوم تاسو نه په سیرت کې ډېر شي کتابونه خو ما انتخاب د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم ما انتخاب کړی دی دا 3 جلد دی او دا حضرت علامه مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی سے دا هغه لیکنه دی او دا د انتخاب ما کړی دا به تاسو یو ټاپک د دې خپل باقاعده ټاپکونه ورکړي دی یو ټاپک کله دوه ټاپکونه به جواب باندې تاسو یو ځای کوم او هغه به تاسو یو کلیپ چې کوم دی یارم تاسو به خبر کېږئ نه کلیپ کې چرته ودیږي نو په دې باندې بل وټي خفقان نه کوي صحیح ده دا ول نه جیل چې نه پدې کې بابونه مقرر کړی دی پدې کې بابونه تقریبا 8 بابونه دی پدې کې بیا په بعضی بابونه کې بګي فصلونه هم ورکړی شي دي نه چې کوم باب بنګ وایو نو باب اول دی نسب مطهر یا نسب مطهر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسب باره کې تاسو چې کوم دي سره هغه بحث مباحثه لګي شروع کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب باره کې نسب خاندان ته ویل کیږي حسب نسب چې وتمنګ تاسو نو پیغمبر اسلام قبیله او خاندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل د آیات کریمه تلاوت کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرمای لقد جاءکم رسول من انفسکم د شیدای تلاوت کولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای حضرت انس رضی الله فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بس زه تاسو کې بهترین افضل ترین چې کوم دی په حسب نسب کې زه تاسو يم د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلا او د حضرت د آدم علیه السلام نه راواخلا او د ما پوری چې کوم دی زما په خاندان کې څوک زیناکار چې کوم دی هغه پیدا شوی نه دی او زیناکار زینا به کې ثابت شي نه ده پیغمبر اسلام حسب نسب دی. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حسب باره کې ډیر شي روایتونه هم داسې راځي چې پیغمبر اسلام نسب څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسب کې د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلا او د پیغمبر اسلام پوری یو پکې داسې کس نه تیر شوی چې هغه چې کوم دی سره هغه بت ته سجده کړي یا زینا دغه نه ثابت شوی. د پیغمبر اسلام د نسب باره کې یو ځل قیصر روم د ابو سفیان ته پوښتنه وکړه چې د پیغمبر اسلام کیف نسبه فیکم چې د پیغمبر اسلام نسب څنګه بخاری شریف الفاظ دي نو د ابو سفیان فرمایي چې وه فینا ذو نسبین
چې دا پیغمبر علی السلام په منګ کې چې کوم دی یو غټ خيستا او یو درون نسب والا چې کوم دی نو دا ته فرمایي د قیصر روم وته وي چې دا د پیغمبرانو دا وجه ده چې په خ نسب کې او په خ خاندان کې چې کوم دی هغه راځي دا د پیغمبرانو دا طریقه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شجره چې کوم دی شجره مطلب دا دی چې پلان نکه چې کوم دی د کم ځای راغلی دا غي دوه شجرې دي یو د مور د طرف نه شجره ده یو د پلار د طرف نه شجره ده د پلار طرف نه چې کوم شجره ده هغه داسې ده سیدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فرح بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان د دې پورې چې کوم ذکر شي بن عدنان پورې معد بن عدنان د دې پورې د ټولو سلف صالحین په دې باندې اتفاق ته چې دا شجره د پیغمبر اسلام بالکل سالمه ده او دې کې هیڅ دروغ چې کوم دی هغه پکې نشته دی امام بخاری سے به هم د دې پورې ذکر کړي خو کله چې خپل کتاب ذکر کول نو د شجره چې کله ذکر کول نو بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام په د نسب چې کوم دی هغه رسول عدنان بارک دا ردی معد بن عدنان چې دا عدنان بن ادو بن موقیم بن تعرح بن یشب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې کوم دی هغه ردی خو لہذا اختلاف پدې کې دی چې دا بن عدنان چې کوم دی د عدنان نواله او د ابراهیم علیه السلام پورې سونه نسب او سونه پیړۍ تیرې شي دي نو په دغه کې اختلاف دی سو کوئی چې پدې کې چې کوم دی دیرش پیړۍ تیرې شي سو کوئی چې پدې کې سلويخ پیړۍ چې کوم دی سي په کې تیرې شي یعنی دا وسره پښتو دا وسره چې کوم دی سره دا وسره په دې لړۍ کې چې کوم دی هغه تیرې شي نو په دغه کې څه به اختلاف دی نور دا حضرت عباس تعالی فرمایي چې د عدنان پورې دغه شجره چې کوم دی سي دا سیده او اخواته چې کوم دی دا تاریخونه هغه زیات تر نه راغستي بیا د امام مالک صاحب رحمت الله علیه چاته پوسو کو چې د پیغمبر سلسله د حضرت آدم علیه السلام ته سره رسین دا څنګه دي نو هغه د دین نه خوخه غنلی و چې دا زمانه د خوخه بیا دې فرمایي چې حضرت اسماعیل علیه السلام د سره ورسین نو دا امام مالک رحمت الله علیه دغه هم چې کوم دی خوخه غړي نه و دغه طریقه نو لہذا د پیغمبر اسلام شجره نسب د پلار نه دغه طرف ته دی او بیا د مور د طرف نه چې کوم دی نو پاره کې بیا د مور د طرف نه چې کوم رسیدلې دی کنه نو د هدا عدنان او عدنان قیدار بن اسماعیل اولاد نه چې کوم دی هغه دی نو هغه د کم دی پور رسید الله محمد ابن آمنه بنت وهب بنت عبد المناف بن زهرا بن کلاب بن مره یعنی بن کلاب بن مره پوری چې کم دی دغه دی پوری د دین اخواته د پیغمبر اسلام د مور نسب د پیغمبر اسلام د پلار نسب بیا یو شوی دی خو د دین دی خواته چې کم دی د مور نسب آمنه بنت وهب بنت عبد المناف چې کم دی سره باغ باندې ذکر شوی دی یعنی د پیغمبر اسلام د مور د طرف نه هم او د پلار د طرف نه هم چې کوم دی سره دغه ترتیب په دغه سلسله کې رسیدلې چې هغه یو شجره والا او دا زمونږ نه ټاپیکو بل خبره پدې کې دا چې پیغمبر اسلام د قریشی وته ویل کی جو قریش وجه تسمیه سره د قریش وته ویل کی نو پدې کې بعضی کسان حفاظ حدیث چې کوم دی دا فرمایي چې فهر چې کوم دی د اولاد ته قریشان ویل کی او بعضی فرمایي چې نه نظر بن کنانه اولاد ته کوم دي سره هغه ته قریشان ویل کی دا قریش ته ویل کی قریش ته ځکه ویل کیږي چې قریش لپس کوم دی دا یو دریابي زناور نوم دی او د دې طاقتور زناور دی چې نور زناور خوري چې کله وګړي ټول د دریاب زناوران چې کوم دي سره مختلف هغه خورل شي خود د سوق zarar نشي رسوي دي سوق نشي خورل نو دا قریش وته ځکه ویل کی چې دا قریش کم دی دا په نور قبیلو باندې غالب دي دوی نور قبیله چې کم دی پړه کول شي باغی باندې غالب راتلی شو په دې قریشانو باندې چې کم دی څوک په غالب نشي راتلی ځکه ته قریش کم دی ویل کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نیکونه کې یو نیکه داسې او چې هغه د وجیدا کعب چې کم دی سره د جمعې اولنې جمع چې کم دی هغه درا راجمع کړه کعب بن لوی د جمعې اولنې جمع او تقریر بیان چې کم دی شروع کړو نه حضرت کعب بن لوی چې کوم دی سره د جمعې بیان چې کوم دی هغه کړو بیا د دین نور چې کوم دی مسلې بګی دا سړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکونو کې ډیر خیسته کس پکې ډیر زیات تیر شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې چې کوم دی ډیر طاقتور کسان پکې تیر شوی دي طبيبان پکې تیر شوی دي خاندانی لحاظ سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندان چې کوم دی
هغه نن تاسو ته بیان شو چې دا هغه خاندان په دغه طریقې سره او قریشان چې کوم دی قریش وته ولي ویل